تاسو ترڅنګ یو موږ د اسلامي مملکتو څخه دا غوښتنه کوو چې موږ ته د تګ لاره برابره کړي. موږ په هر لار، په سر، په مال، په هر څه ورته آماده یو. موږ فلسطین ته درځو، موږ به د اقصی تر مسجد ته ځان رسوو، موږ به د فلسطین د ازادۍ دپاره درځو، او موږ به لکه څنګه چې په افغانستان کې کفارو ماته وخوړل، انشاء الله العزیز په فلسطین کې به هم ماته خوري. اسرائیل به ماتیږي، اسرائیل به ذلیله کیږي، لکه څنګه چې په افغانستان کې ذلیله سوه هلته به هم ذلیله کیږي. موږ ستاسو ترڅنګ یو، موږ ستاسو هره لحظه وینو، موږ ستاسو هره لحظه وینو. موږ ټول مسلمانان وروڼه، ټول ملګري، ټول په تشویش دي تاسو سره، او تاسو ته په دغه امید او هیله دي چې اسلامي امارت موږ ته د تګ لاره برابره کړي، او موږ په هره لار چې موږ ځان ورسوو. او د اسلامي مملکتو څخه دا غوښتنه کوو چې په لیاز د خدای ولې مو ضمیر دونه مړ دی، راژوندي سئ، لږ راژوندي سئ. سبا که نن که پر فلسطین دا ورځ ده، سبا به پر تاسو دا ورځ. امروز الحمدلله میبینیم که این مجتمعی که برگزار شد به خاطر اقصی، به خاطر بیت المقدس که واقعیت خون بیت المقدس، خون مسجد الاقصی در رگ رگ ما مسلمان ها جریان دارد و تمام دی مسلمان ها آماده هستند که خود را قربانی بیت المقدس بکنند. و الحمدلله ما شاهد فعالیت مدنی و اعتراضاتی هستیم که به لکها به هزارها نفر در این مراسم اشتراک کردند و